داسې دي چې هغه توبه طیب شي، نو که هغه پیغلې دي که هغه ځوانان دي. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو نننی پروګرام کې را سره مفتی اجمل غنی صاحب موجود دی چې کومه یو اهم موضوع نن سبا چلیږي. بنور ټاون مدرسې چې کومه یو فتوا لګولې ده په ټیک ټاک باندې، د هغې حوالې سره به د مفتی صاحب نه یو څو تپوسونه کوو چې دې ته تاسو په کم نظر ګورئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. مفتی صاحب، جامعه بنور ټاون مدرسې چې کومه ده په ټیک ټاک باندې فتوا لګول یو فتوا جاری شوې ده، د هغې حوالې سره تاسو څه وایي؟ مسله اصل کې دا ده چې که ټیک ټاک دی او که دغه شان یوټیوب دی او که دا نور څومره د دې دا فنکشن دي، د دې دوه استعمال کیږي، یو استعمال جایز دی او یو ناجایز دی. کم حده پورې چې د دې جایز استعمال کیږي نو شرعي نقطه نگاه سره د هغې گنجایش موجود دی، او کم چې د دې ناجایز استعمال کیږي خاص کر دا ټیک ټاک باندې چې کومه نن بې تحاشا فحاشي روانه ده او دغه د پښتنو پیغلو د ظلمو چې کم یو انتهایی د بې حیا یو سیلاب دی چې یو دیندار انسان نه چې یو پښتون او منصف مزاج انسان هم وینو هغه د دې تصور هم نشي کولی، او د دې به په دې نوجوانان نسل باندې او په دې ځوانانو پیغلو باندې چې څومره منفي اثر غورځيږي او د دې به څومره نقصانات وي، نو بس د الله جل جلاله د فضل نه بغیر په ظاهره باندې د دې سیلاب نه بچ کېدل ډیر مشکل دي. نو بهرحال دغه بهایي ولا او دغه ناجیزه چې کوم د دې استعمال دي دا بالکل حرام، ناجایز، کبیره ګناه او متعدی کبیره ګناه ده، ځکه چې څومره خلک دا ګوري او دغه بهایي کې او دغه د ګناه په دغه سیلاب کې را لوکیږي، نو څوک چې دا فالو کوي او څوک چې دی نو دا سیز مخکې منشن کوي او چلی نو ټولو کې هغه ګناه باغه ته اولین ملاویږي او نورو ته بیا وروسته ملاویږي. قابیل او حابیل والا دی بهترین مثال دی. قابیل چې دی نو هغه حابیل خپل ورور ووجلو، حدیث مبارک کې راځي چې څومره قتلونه تر قیامته پورې کیږي قاتل ته خپل ګناه ملاویږي، او دا قابیل چې کوم ړومبي د قتل هغه بنیاد یې خره نو دته به د ټولو قتلونو ګناهونه هغه ملاویږي. نو دغه شاندا سیزم د دې غلط استعمال چې څومره کیږي ټول ناجیز او حرام دي. سبا پښتنې جنکه د یو 100 روپو د پارجي په ټیک ټاک باندې لایو ویډیوګانو کې راځي او ډیره زیاته غیغه الفاظ داسي چې هغه عام کس نشي اوریدنو. چې ما خو عام خبره وکړه کاغه پښتانه دی او کاغه د بل زبان سره تعلق لري، یقینا د بې حیايي په خورولو کې چې د چا څومره ملاس دی هغه په هغه عمره د الله جل جلاله مجرم دی. زمونږ ټولو مسلمانانو ورونو ته دا درخواست دی کاغه پښتانه دي کاغه د بل زبان سره تعلق لري چې د دې بې حیايي نه خپل ځان وساتي او نور خلک هم بچ کی. دې کې نن سبا زما خیال مطابق مثبت کردار ادا کول څومره نوجوانان چې دي هغه د دې سیزنا منې کېدل او بچ کېدل دا په ظاهره مشکل ښکاری، خو موږ به دا وایو چې هغه نوجوانان که د دې مثبت استعمال وکړي او داسې خلکو ته یو مثبت میسج ورکړي او هغوی ته د دې سوشل میډیا په ذریعه سره یو مثبت نصیحت انداز اختیار کړي او د هغوی د کار ته غلط وي خو مناسب انداز سره، ځکه په غلط انداز باندې سو خبره ستا نه علي، نو د نصیحت په انداز سره ډیرونه داسې دي چې هغه توبه طیب شي. نو که هغه پیغلې دي که هغه ځوانان دي چې څومره هم دغه ګناه کې مبتلا دي ای ته موږ دغه درخواست کوو گزارش ورته کوو چې د پیسو ګټلو لپاره نور هم ډېرې لارې دي او پیسې دي که مال دي که دولت دی دا خو به ټول دې دنیا کې پاتې شي، لیکن بیا به بې حیا انسان او د ګناه والا کار کوننده انسان خاص کر ما چې څنګه عرض وکړو چې دغه د ګناه متعدي وي داسې بني ادم به د الله رب کریم په دربار کې ډېر زیات مختورونه وي. نو دغه ټول ورونو ته موږ دغه نصیحت کوو دغه ورته یو میسج ورکو چې د دغه او بل دی کې د پښتون نوم ډیر زیات بدناميږي، لکه په دې کې زما په خیال نور دغه ولم ډیر دي، لیکن پښتانه چې دا پښتون د پښتو د دې ټکی معنا سراسر د غیرت او د ننګ نه ډک چې کم دین او دا د ټکی معنا ده چې دا بنی آدم کې به حیا وي، غیرت پوي، ننګ بوي، نو بیا د پښتون د لپاره داسې د بې حیا کار کول او بیا پښتانه چې دی هغه په یو پوره دنیا کې بې حیا هغه مخ کې شو کول زما په خیال دا د قام سره ډېر لوی ظلم دی او د دې پښتو د لپاره چې زموږ څومره پښتانه غیرتمن خلک تیر شوي دي او د دې قام چې کوم د غیرت او د ننګ هغه روایات دي نو د هغې هم جنازه وښکل دي، نو موږ دغه پښتنو ته دغه کوو چې خپله پښتو او خپل غیرت او خپل دین اسلام
ړومبي اسلام دی ورستو پښتو د خو ما دا ارزو کو چې د اسلام سره هټ کړ مونږه پښتانه مې زمونږ پښتو چې دی هغه اسلام سره ډېر نږدې ده. موږ به دغه گزارش او درخواست کوو او نصيحت وکړو ان شاء الله موږ به د مثبت لار نه پریدو چې دغه پیغلې او زلمی سمرم چې په دې نشه کې د ایس په شانته مبتلا دي الله جل جلاله دې ته هدایت نصیب کی او الله جل جلاله دغه غلط لار نه دی را واپس کی. دې سره تاسو د مفتی صاحب د خبره اورېده په خان دا سره صرف یو دا اهم پیغام دی زموږ دا ویډیو چې موږ جوړو د دې زموږ صرف یو میشن دی چې کم از کم چې کم کسان دا ټیک ټاک استعمالي داسې نور ویب سایټ استعمالي چې په هغې باندې دا غانې اپلوډ کوي یا خپل ویډیوګانې بېهوده ویډیوګانې اپلوډ کوي کم از کم هغې نه منې شي بیا هغه کتونکي ملګري چې کومي پالورې چې کومي نو هغه پالورو ته زموږ دا درخواست چې تاسو د دې ویډیوګانې ګورئ نو کم از کم د دې ویډیو مو ګورئ ان فالو یې کوي چې کوم داسې بې حرمتي کوي بې حیایي کوي نو به دغه یو میسج مو دی ټولو وروڼو دپاره او په دې باندې ستاسو ورور احتشام الحق تاسو نه اجازت غواړي د الله په امان.